بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم. محترم ناظرین او اوریدونکو دین اوران دی مونږه د موږ شرایط متعلق لوستیو نن مونږه بیا هم د هغې متعلق سو خبرې کول غواړو. موږ دپاره شرایط څه دي؟ شرط وایي څه ته؟ شرط دې ته وایي چې که دا کار وشي نو داسې به وشي. نو کوم کارونه دي چې هغه موږ نه مخکې ضروري دي چې هغه دې سړی وکړي نو هغه به بیا لمونځ کوي. نو هغه شرایط چې کوم د لمونځ نه مخکې هغې کول ضروري دي دا چې اول انسان هر قسمه ورکوټو لویو پلیتونه غټو او ورکوټو پلیتونه هغه پلیتیانې چې په نظر باندې راځي او که په نظر باندې نه راځي هغې ټولو پلیتونه دي خپل ځان خپل بدن پاک کړي او ځای دې هم پاک وګرځوي. پاکوالی د بدن، پاکوالی د جامې، پاکوالی د ځای دا دې وکړي. د دې سره سره بل شرط چې ضروري دی هغه بدن پټول دي. سطر عورت بدن پټول. اوس د سړي لپاره بدن څومره پټول دي او د ښځې لپاره بدن څومره پټول دي. نو محترمو په دې کې د ښځې لپاره بل حدودات دي او د سړي لپاره بل حدودات دي. د سړي عورت چې کوم دی ما تحت السرة الى الركبة. صاحب د کتاب علماء کرام فقهاء اعظام رحمهم الله لیکي چې دا نوم نښکته تر ګوډې پورې دا بدن پټول چې کوم دي دا ضروري دي. که په دې کې لږ غوندې ځای ښکاره شي نو په هغې کې به سطر عورت ته نقصان ورسېږي او دغه رنګې یقیني خبره ده چې مونځ ته به نقصان وي. نو د سړي لپاره د نوم نه ښکته تر ګوډې پورې او ګوډه په عورت کې شامله ده. ګوډه په عورت کې شامله ده. د ګوډې سترګه چې کومه ده په پټه وي. زمونږ بعضې اوقاتو کې دا ځینې بچي هغې لوبو کې وغیره کې دا جانګې غوندې اچوي او په هغې کې ګوډه ښکاره کېږي. دا خلاف د حکم نه ده. ګوډه په عورت کې شامله ده او دا به پټه وي. بهرحال خبره لمونځ دپاره ده. نو لمونځ کې خدا به در زیاتم ضروري ده چې نوم نه ښکته تر ګوډې پورې. نوم په عورت کې د بعض علماء کرامو په نیز باندې دا شامل دی خو زمونږ فقها وینا کوي چې نوم په عورت کې شامل نه دی. خو که نوم هم پټ وي او ګوډه هم پټ وي نو دا به ډېره بهتره خبره وي. دې نه علاوه دا خو ضروري سطر دی. هسې خو ټول بدن پټول د ګیټۍ نه بره او نور اندامونه پټ ساتل دا خو په سنتو کې او په واجباتو کې راځي. فرض عورت چې کوم دی دا نوم نه ښکته تر ګوډې پورې. دې نه علاوه د آزادې ښځې دوه قسمه وي پخوا. یو ته به وینګه ویلې یو ته به آزاده ویلې. نو
آزاد خزه چاوین زنوی دا غی طول بدن چکم دے عورت دے کتاب لکی وبدن المرأة الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها دا آزاد خزه بدن طول عورت دے اب پتوی دا ویختورتو کی دو زینوالا تر گیٹو پورے تر مغوان پورے دا بدن بپٹوی مغوان دا کلائی دا غزے دیزی پورے او دا غرنگی گیٹائی دا بم پٹائی دا سری با گیٹائی سرگن دی او دا خزے با گیٹائی پٹائی نو دا خزے طول بدن چکم دے آبا پٹوی پدے نرائی دو پٹکے دا ویخت چخکارکی نو دا صحیح خبر نرا دا آزاد خزے طول بدن عورت دے دین علاوہ ہر قسم پلیتی اغینبا زان پاک ساتی کم دے کی چی مسکئی اغزے و پاکی کم جامع بانی مسکئی آما جامع پاکی اسے سوے چاہا جامنو بیا مونی کپڑے وسرا نشتا نو صلی اوریانن کپڑے وسرا بالکل نشتا چیزان کو پٹ کی دیو پا برونڈا بانے منزو کی منز معاف نرے خو قائدن پناست بانے با مسکئی او دا رکور پاربا هم اشارہ کئی او دا سجدیر پاربا هم اشارہ کئی رکور پاربا دا سے لک سرخکتا کی مثلا دا سے لگون دے دا سے بیا دا سجدیر پارا دینا بلک زیاد سرخکتا کی کدے پا اولاو بانی مسکئی نو هم جائز دا خود اولاو مزنا دناستی مسکم دے اگا بہتر دے او اتحیات تا چکینی دا سے بنو کینی لکمون چا اتحیاتو کی سنگا کینی بلکہ مربع کینی پر تلائی با ہوئی او پاغی بانی با مثال پر تلائی با ہوئی اوکی بنی او دین علاوہ قبلیت با مخکئی قبلیت مخکول دا چکم دی ذکر قرآن کریم کے حکم دے نبی علیہ السلام تا چے کرا تحویل قبلی حکم شو ہم پموس کی آتاو شو او اغا جماعت تا مسجد قبلتین ویلے کی اللہ رستاس و رنگتو دا غزید زیادت قسمتو کی قبلیت و مخکئی دا سو خبریں دا مزد شرائط مطابق او متعلق ما عرض کے اللہ پاگی پمونٹو ربان اخبر رحم کرمو کی او پخت طریقے مونگ اہم عبادت دادا کولو توفیق رکھی آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین